نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. د زکات په شانتي عشر هم دا فرض دی او د دې د فرضیت هغه د قرآن او حدیث د دواړو نه هغه معلومیږي. خوست د عشر او د دې زکات د دې مصارف څوک دي او د عشر او د زکات دا بچا چاله ورکي. قرآن کریم کہ اللہ تعالی فرمائی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل. نو نن به مونږ هغه کسان ذکر کوو کومو ته چې زکات او عشر هغه ورکولی شي او مصارف د زکات او د عشر دي. نو نن سبا چې کوم مصارف د زکات او عشر هغه جوړیږي او کوم مصارف هغه میسر دي هغه ټول شپږ دي. یو هغه فقیر او بل هغه مسکین دي. فقیر دا د احناف په نسبت هغه انسان دی چې هغه سره سنا سمال هغه موجود وي خو لیکن دغه مال هغه یا د سنصاب برابر ني یا دغه مال د سنصاب هغه برابر وي خو لیکن هغه د په ذاتی استعمال کې نه دا انسان فقیر دی. او مسکین دا هغه انسان چې هغه سره سم معلوم هم نه بلکې د ادنا لباس ته بارون دی بل چاته محتاج دی. اوس د فقیر متعلق هغه یو دوه خبرې پیژندل ضروری دي. اول هغه دا چې یو انسان هغه خو صحتمند هم دی او د ګټلو هم دی خو د ضرورت نه زیاتی سامان وسره دومره نشته چې هغه 2.50 تولې چاندې ته رسي نو دلته د زکات او د عشر دغه مال اغستل هغه جایز دي. دویمه خبره کې یو انسان سره خپل د اوسېدو کور وي، یو انسان سره د کور ضروری سامان وي، د سره خادم وي، د سره ضروری اسلحه، د سره ضروری لباسي، دغه رنګ عالم ته هغه د علم د پاره د مطالعې کتابونه او د ضرورت هغه سورلې نو دا هغه د زکات نه مانع نه ګرځي بلکې د زکات او عشر هغه غستی شي. دریم هغه عاملین دي. عاملینو نه مراد هغه خلک دي چې هغه امام المسلمین د دې لپاره مقرر کړي چې دوی د زکات یا د عشر د مال هغه راجمع کوي. اوس چونکې دوی خپل قیمتي وخت هغه د حاجتمند او د ضرورتمندو لپاره خرج کوي او د هغوی لپاره د زکات مال یا د عشر مال هغه راجمع کوي، د دې د وجې نه دوی له دغه مال نه اجرت ورکول هغه جایز دي. خو اوس چېرته د عامل هغه سید وي نو بیا دله په کار دا دي چې د عشر یا د زکات د مال نه هغه اجرت وانخلي بلکې د دې نه علاوه د نور مال نه هغه دله اجرت ورکړي شي. څلورم هغه غارمین دي. غارمینو د دې دوه مطلب دی. یو مطلب هغه د دې دا دی چې د یو انسان په نورو خلکو باندې قرضونه دي خو دی د هغې نه قرض اخیستو باندې قادر نه دی. او بله خبره دا چې د سره هغه دومره معلوم نشته چې هغه د زکات هغه نصاب ته ورسي نو اوس دله د زکات یا د عشر مال اخیستل هغه جایز دي. دویم مطلب د غارم نه هغه قرضدار دی، یعنی د یو انسان دی په هغه باندې پردي قرضونه دي او دا قرضونه هغه دونه دي چې د په ملکیت کې څونه مال دی د هغې مال نه زیات دي یا د دغه مال نه دغه قرض هغه کم دی خو چې هر کله دغه قرض ادا کړي نو د په ملکیت کې دونه مال نه پاتې کیږي چې هغه نصاب ته ورسي. نو په دغه صورت کې د عشر او زکات اخیستل هغه جایز دي بلکې احناف وایي داسې انسان لا داسې قرضداري لا هغه زکات ورکول او عشر ورکول هغه د عام فقیر نه هغه بهتره ده. پنځم هغه فی سبیل الله دي. د فی سبیل الله نه مراد تمام خلق دي چې د الله تعالی په لاره کې هغه څه ناسه محنت کوي لکه مجاهد شو، دغه شان طالب علم شو وغیره د دې په شان دغه نور کسان د الله تعالی په لاره کې محنت کوي نو دوی له هغه زکات ورکول او دغه شان عشر ورکول هغه جایز دی. او بله دا خبره چې دا هغه فقیران وي د دې د وجې نه دوی له د زکات او عشر اخیستل دا جایز دی. شپږم هغه ابن السبیل یعنی مسافر. اوس که مسافر هغه چېرته داسي چې دی په خپل وطن کې مالدار دی خو په حالت د سفر کې هغه په د باندې غریبي راله د سره مال هغه ختم شو نو اول خو بهتره خبره دا ده چې دی د بل چا نه قرض واخلي او خپل کار په هغې باندې پوره کړي. خو که اوس دلته د هغه ځای کې قرض هغه نه میلاویږي نو بیا دله به قدر ضرورت هلته هغه زکات او عشر مال اخیستل جایز دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.